اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در رجب المرجب میاشت ده اخیری عشره ده دغه میاشتې و سره د امام موسی کاظم علیه السلام شهادت شپې ورځې دي و همدې شان سره محسن اسلام مربی د پیغمبر اسلام حضرت ابو طالب علیه السلام رحلت شپې ورځې دي. تاسې مؤمنانو خدمت کې تعزیت و تسلیت عرض کوم. معزز ناظرین کرام، لکه تاسې ته علم دی مو د مسایلو کوم ټاپک ته موضوع دی، خبرې دی، گفتگو دی، هغه تاسې ته وړاندې کوو. یو جری بحث دی. نن هم دی مسایلو موضوع دپاره مو دعوت کړی دی. راغوښتی دی خپل معزز مهمان علامه سید معین سید حسینی صاحب ته، څه د هغه صاحب خدمت کې سلام و خوش آمدید عرض کوم. و علیکم السلام. اندیشان سره زیا سلام عرض کوم ناظرین محترم ته او شکریه ده کوو د پاسبان ولایت څومره دوستان دي زحمت کوي او سوال کو خالق ته څه پروردگار عالم کوم دوی زحمتونه کوي هغه ته خپل درگاه کې قبول او مقبول وګرځولې کی. لکه څنګه ما عرض وکړلو څه مو مسایلو او گفتگو د موضوع دی د المنځه ولا تقریبا مسایل د اوسه پورې چلیږي. نن هم څه کوم یو مهم بحث دی د المنځه، هغه د المنځه د شک ولا بحث دی، څه شکیات نماز نه ورته ویلی شي. شکیاتو بحث هم یو طول و تفصیل سره بحث دی، خو مو کوشش کوو څه اختصار باندې هغه کو او که کوم ځای کې فرض که سامعینو ته ناظرینو ته ځنه مسله ځنه شک و صورت پیداویږي، مو د بار بار عرض کوو چې د مو کوم سکرین باندې نمبر کې خلای شي هغه باندې تاسې رابطه کوئ شو. نو د څو هغه صاحب نه اول پوښتنه دا کوو چې هغه صاحب شک در نماز یعنی المنځه کې شک کوله دي ته، یعنی که لږ وضاحت وکړي مو ناظرین چې دغه باندې پوه شي چې شکیات نماز د ویلې څه شي ده شي. شک المنځه کې یوه داسې مسله ده که نه مو کې ډېر مبتلا یو، ډېره یعنی داسې سړی مشه چې هغه شکیاتو کې مبتلا نه وي، خو کومه شریعت د مذهب کومه لیاره خیلی دی که نه هغه په مطابق د مشکل حل کړی دی. درسته. رڅو شک ته سترګې وړو چونکې د شک یعنی انسان کله المنځه حالات کې څلور رکعاتو لمونځ مثال ویر کو مثال خلک زیات د څلور رکعاتو لمونځ د څلور رکعاتو لمونځ کې دو د شک هیڅ آیا دریم رکعات مده که څلورم رکعات مده. اوس دو دی طرف ته احتمال نشي ور کولای چې نه د المونځ ما یا څلورم دی دریم دی نشي کوي، بس یعنی تردد ساکت کې شول یا دا بيخي تردد کې دی، شک حالت کې دی چې یو طرف ته نه کم کېدلی شي نه زیات کېدلی شي. بالکل دا 50% کوم ایدي هغه کې کنه د شک نه ویل شي. بالکل. نو ځکه ځنه شنو ته مستقي وګړو المنځ کې ځنه جزئیات دي، ځنه کوم ارکان دي یا رکعات نماز دي، دوی ته موږ یې سترګې وړو کنه چې ځنه شنو د به شریعت متعلقه خیلی دي. درسته. څه دغه کې کچیر ته شک راغللو ته نماز احتیاط خیلی دې هغه باندې عمل وکړه، سجده سهو ته خیلی خو ان شاء الله چونکه بعضی شکیات یو مهم بس او یو سخت بس دي، په یوه انسان حافظه کې نه ځکه مو کوشش کوو چې مختصر غونډه کې بیان کوم او هغه دې ان شاء الله آینده جلسو کې بنور کوشش کوو چې دې جزئیات بیان شي. راځو اولین شی زله غونډه کې ته تقسیم کوم چې هر یو هغه شی چې هغه المنځ کې بیانېږي یا ادا کیږي هغه ته د جزء نماز نه ویل شي. بالکل. یا رکعات نماز دي یا اجزای نماز دي. رکعات نماز کې لکه 2 رکعات، 4 رکعات، یو رکعت دي یا نه اجزا دي، مثلا سجده ده، رکوع ده، سجود ده، دا اجزای نماز دي. اوس اولین کله اجزای نماز ته شو چې کله اجزای نماز کې متشک شولو چې آیا دغه جزء نماز مو انجام کړلو و مکړلو کنه نه مده کړه دي کې متشک شولو. نو ستر یړو کنه دي کې شریعت یې کنه کوم مسایلو کې راځي چې کچیر ته بل جز ته وارد نه شوه، داخل نه شوه، دی حالات کې ته برګشت وکه هغه جز ته انجام کا ځای نه راغله، یعنی اشاک رافش احسان او کچیر ته بل جز ته داخل شوه کنه اعتنا ما کوه، توجه ما وکړه لور شي ته المون چه ده صحیح ده، یعنی دې مقصد دا اعتنا ما کوه دا کار ما کړی دی، یعنی هغه جز ما په زیره وړي. احسان بارک الله. زه مثال به کوم چې ما کا وزیشی مثلا سجده ده. بالکل. دوی سجده مساره دا خود وو سجدو کې دي دغه شولو شک شولو څو یو سجده مو کړی دی کدوې سجده مو کړی دي. اوس کچيري دا تشهد ته وارد نه ده شوی، داخل نه ده شوی، نو دا په کار دی راشي یو سجده وکي
یعنی اشتها شک رفع شک رفع شي. اما که تشهد ته وارد شوی دی نه وایي چې نه مو سجده کړې دی لوړ شي دو المونز ختم کی وایي چې صحیح مو کړی دی یو رڅو صحت نماز ته صحت جوز کی مثلا صحت اگر کې خود جوز کول نه کول کې دي کې صحیح او نه صحیح کول کې بحث خو خو دغه لپاره طریقه وخیاش په ډېر ښه وضاحت ور کو څه کا فرض کا بل جوز ته نه داخل خو په ځای راوړ هغه جوز که داخل شوی اعتنا ما کاوه یعنی اهمیت ما ور کاوه صحیح دی درست دی اوس صحت رو شو اوس مثلا صحت ولا صحت کې دا بس کوي چې مثلا آیا دغه شای ما صحیح ول بستلو که صحیح نه ول بستلو مثلا سوره حمد ده سوره حمد کې موږ سوالو کې د پلانکای لازم صحیح ول بستلو کنه ول بستلو دې ټیم ته شک ما کوا بلکې اعتنا ور باندې ونه کې لور شخ خپل الموند صحیح طریقې سره مختبوزه وایي چې صحیح وکړل تمام یعنی الموند جری وساته وایي مو شاید درست کړه صحیح درست کړه دی نو اوس لکه تو ډېر خوشاله طرف ته اشاره وکړه هم شک باندې هم مثلا کوم مورد کې حکم راه حل او هغه طریقې سره موضوع ته ادامه ورکړه خو اوس رسو کوم المنزو کې شک څه کومه د سبب جوړیږي چې المنز بدل کی چونکه لکه ما مخکې هم عرض وکړل اوس دا یو وسیع ټاپک ته چې د کې مختلف صورتونه پیش کېدای شي خو صرف مو اختصار سره کوو یعنی کوم المنزو کې شک سبب جوړیږي چې المنز بدل کی چې انسان بیا سار نه وکي ځنه المنزونه د سې کنه څو کې کله ته شک راغلو کنه او شوی ټول منز ختم دی باطل دی یعنی کوم ځکه کوم سرعت کې ته شک راغلو المنز باطل دی هغه کوم المنزونه دی یو 2 رکعات المنز دی د سبع المنز کوم دی یو 3 رکعات المنز دی د مغرب المنز دی د کې ته کوم ځکه شک راغلو کنه رکعاتو کې شک راغلو چې کړو کنه ټول منز شه دی بالکل یعنی دیزه کې اسلام راه حل داخله څه ته بسار نه دوباره المنز شي نشته مثال دي پر څه عمل خیال شوی دی څه شای خیال شوی دی دا شی راه حل نشته المنز بدل دا المنز باطل شولو یو وری کنه دویمه بیا مسائلو کې رسی کنه چې یو رکعت منځ کې یو څو رکعت منځ کې ته شک شولو مثلا څلور رکعت المنز دی ته چې یو رکعت مو اول رکعت نه خبيږي یو رکعت مو که څلور درې رکعت مو کو دي کې مې ټول منځ دی باطل دی یو وری چې نه اصلا ته المنځ باندې پوي نشوالي مو یو څو رکعت مو کړل المنځ کې ټیږي زبیو مثال غوندې کې اندسه بیان کوم امام رضا علیه السلام زیارت کې نو سو نو یو کاس وټ دي دوه اس کې دوه المنځ نه لنډې د لوستر کې مو یا تعجب کول د څنګه المنځ دی یعنی رکعت ته هادي نو هادي مو سوسنه پخت المنځ خاتم کوي مو سوسنه پختنه وکنو سره ولات څوره د المنځ ته څوره کوته المنځ مو خو په نشو لوسه پورې د سلمون نه لیدلې شارکاتونه پورته هم سلمون نشته ولات هغه د هیڅ پلانکیزي نه ګوري کې سپوش ولوم پلانکې کور مګ څه کور ما ختم شولې مول منځ اوسه ختم شول بالکل یعنی سره د پاتې نه د ټول مچ شول صورت حال نشه المنځ د ټول باطل وو دغه دروشه یو کې دغه دروشه کو کې تو شک هیڅ معنی نه لري ټول منځ چې ده باطل دی یعنی کله شک څه حاصل شوه د المنځ کې المنځ مکمل اساسا باطل دی سره نه پکور د یاده کې المنځ شروع کی صحیح شو او دیږي کې که زه لکه اشاره وکم مثال ځن المنځونه لکه مثلا 4 رکعتي سي دي سو کچری یو کس مسافر شو هغه 2 رکعتي کیږي کاستر کیږي یا هغه هم د شهر سره حکم دی هر یو هغه المنځ هغه 2 رکعتي شي مستحب خو نه موږ پیلن واجب وایي سو واجب المنځ د شی مو نه واجب المنځ کې انده شه د کچری هر یو هغه چونکی مسافر شو کنه هغه کاستر شول کنه ورکه شول منځ په حال چې کې دی باندې کاستر واجب دی شک وته حاصل شول منځ باطل خاتم او ته د هغه سب ډیر خیر طرف ته اشاره وکړه مستحب المنځ حکم دی مثلا ته لږ مستحب المنځ حکم یا کله بیان کې بل اکثر خلک مستحب المنځ کیا شاکی پریوزی مستحب المنځ کې کلی کې دا مسایلو کې چرګلی دی کنه مستحب المنځ کې په شک باندې اعتنا نه کوي یعنی وایي چې مول مسعید المنځ مسعید چونکی 2 رکعت دي 2 رکعت د کوم المنځ راغله دي کې ته څه خل ته شک راغلو وایي چې د 2 رکعت د کوم بس د 2 رکعت مسعید دو المنځ کې ته شک نشي کولای صحیح دو المنځ صحیح دي دي کې شک یعنی معنی نه لري او لکه اوسه ته اوسه پورې کوم موضوع ته ادامه ورکړه هغه المنځونه ته وخیلو هغه کې یو اساسا المنځ بتیلیږي یا مثلا غتبات کې تول زوته اشاره کوم ځنه المنځونه د سې څنګه د پاره سجده سهو یا مثلا نور شونه خیلی شي څنګه سره ټکیږي اوس د سې شکونه یاشته د سې مورید داشته مثلا یو انسان د شک کوي یا د سې شکیات شته مسره هغه المنځ نه بیتلوي هغه ته اهمیت او اعتنا کول نه دی په کار هغه شکیات تشته د شی مسره شته دي ځنه شونه شته دي کنه ځنه المنځونه دي چې هغه کې کله انسان مشکوک شول شک او ترول کنه خپل شک نه اعتنا ما کوه توجه ته ما کوه پښتو کې چې توجه ته ما کوه یعنی المنځ صحیح دی المنځ صحیح دی پیدا ما زه به څه شونه ذکر کوم چې هغه نه یو شی خودی لکه اوس په مثال کې نماز مستحبی دی
نماز مستحبی 2 رکعتی دی مستحیل کی یو رکعتی دی څنګه نماز وتر دی یا وتر یا وتر زیارت اشراق کې ته وتر ویل شي قرآن کې ته وتر لفظ استعمال شي نماز شب یو رکعتی صرف هغه د نور رسول دی مستحبی 2 رکعت نماز راغلی دی وجه نه هغه 2 رکعت نه پورته دینه اګه شک مون نور رسول شو مثلا یو دوه مثال بیرکو انسان د المنز د کوي المنز کې دی سلام وکړلو المنز ختم شولو نام الکل المنز ته ختم شولو کنه ته هغه نه بعد ته شک شولو شو ته خپل شک باندې یعنی المنز ټول المنز ته په زیرو ټایم تیر شولو المنز د وکړلو نو ته شک حاصلېږي المنز د ختم شولو ټایم نه المنز د ختم شولو تمام شوی المنز ته مثلا مغرب المنز ته مغربین هغه مغربین المنز ته وکړلو هغه نه بعد ته هغه شولو المنز صحیح ولا شک د الله رسول شک راولو دي شک باندې توجه ما کا خپل المنز چې کم المنز صحیح دی یو مثلا د المنزه وخت تیر شولو خودی المنزه وخت تیر شولو د سبا المنزه کې چوته شک نه کیږي چې مونږ نه پدې یقین دي اما د اوريج المنزه کې خلک درو مصروفي څنګه ته د پاتن لري چې د اوريج المنزه مکه کاروبار مصروف دي نه غته د کله وخت توجه شي چې مخه المنزه کې توجه درو شي مو د اوريج المنزه وکړه نو کو نه دي چې ته توجه ته ما کوي و مکللو دا المنزه مو وشولو یو بل څلورمه پنځمه مرحله کومه رسي کنه هغه دا غده چې انسان کثیر شک وي یعنی هغه کس ته وضاحت ورکړي هغه شون کې د موتو اصطلاحاتي عوام دی باندې زیات آشنا نه دي یو انسان د هغه هر وخت شک دی مثال تاریخ خو راوړي مثال د تاریخ نه یو انسان د یو منځ کې 3 ور شک کوي یو منځ کې 3 ور شک وکړلو یو منځ کې نه وکړلو درو منځ کې پښتي سره هم وکړلو مثلا ورېځ منځ کې وکړلو مزدګار منځ کې وکړو مخه مغرب منځ کې وکړلو دي دا کثیر شک نه ویل شي یعنی زیات شک واله د څه کاست په کوړه څخه خپل شک باندې اعتنا نه کوي شک طرف ته توجه ما کوي بلکې خپل المنځ کې ختم کی المنځ هغه شي المنځ تمام کی المنځ صحیح ده کثیر شک په کوړه خپل شک ته اعتنا ورنه کی اهمیت ورنه کی المنځ ته ادامه وي یو سوال څه مهم دی اواصل هغه د څه کایو کاست شارکتی المنځ کوي المنځ دوران کې مخکې ورته شک وو یعنی 50% یا دریام دی یا څلورم دغه کې هغه نشو کولای وته یا احتمال زیات نشو ور کولای څه او یا پیسه یعنی 70% کوم یو هغه د دریام دی څلورم اما اوس مثلا زنده کاست احتمال او تاغش ولو زیات شو یعنی احتمال ته حاصل شو څه دریام رکعات یعنی 70% دریام رکعات او سی دی المنځ څه حکم دی د سړی د کوم دی صورت کې شو اوس دوه شک نه وته یعنی شک نه وته دو مدریم باندې به بنو کې خپل څلورم رکعات بیا ولې المنځ به ختم کی یعنی ایدی المنز یعنی صحیح دی بالکل صحیح دی ویني شک نه هوا شک نه خو هوا لکه دو یعنی اته غش ولو مو باز کوم ځکه کو څه شکیات ته رو شو اوس 50% ته برو شو اوس کا 50% کې دیتا شک شولو دریام د کوم کڅلرام د کوم دیګه به ته چک شي دومنس کې شاید د څلرام باندې به بینو کې دی څلرام نه بینو کې دا ولا المنز به د خاتم کې هغه نه بعد یو رکعت المنز احتیاط ده ان شاء الله پناس دی 2 رکعت ده پیلوری یو رکعت ان شاء الله چونکه دو بحث مفصل ده ان شاء الله کوشش کو آینده جلسه کې دو مباحثات مطرح کو اصول ده صح ده احتیاط المنز موته خو څنګه کیږي ډیره مهرباني او سب شکریا د کوو تاسو مو ته قیمتي وخت راکړلو معزز ناظرین دي سره د مو کوم نن برنامه د پروګرام اختتام ته ورسیدله او که تاسو څه صورت ته پیش ولو د مسلو حواله سره شکیات نماز حواله سره او تفصیلی گفتگو د آینده هم ان شاء الله دی باندې مو خبرې کوو فعلا د مو جلسات تمام شوله تاسو خداوند بزرگ باندې سپارو والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته